اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انقسام لها والله سمیع علیم. صدق الله العظیم. درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. لا اکراہ فی الدین، زور نشتا پا دین کی. مانا دا دین پا داخلی دلو کی زور نشتا. قد تبین الرشد من الغی، پتاقی سر جدا شوی دا ہدایت لارا من الغی دا گمراہ دا لارنا. فمن یکفر بالطاغوت، غسوک چی کفرو کی پا شیطان نو پا بوتانو، ویومن باللہ ایمان روڑی پا اللہ، فقد استمسکا پتاقی سرا دخک لکوالو کو بالعروت الوثقی پا مضبوط رسی لانفصام لها چه انقطاع نشتا غیلرا. واللہ سمیعون، اللہ اوریدن کے دے علیم پویا دے. دایت عنوان دے بیان النفی الاکراہ فی دخول الدین. د دین داخله دلو کې اکراه نشته چې زور سوک مسلمان کی. او دا نازل شوی دی یو صحابی بارک کی چې دا غدوه زامن او نصارا شیو د نبی علیہ السلام د بعثت نمخ کې مدینه ته یا زامن رااله او د په زور کاو چې په زور په اسلام کې داخل کی. نبی علیہ السلام باندې دا تراوی نه زور باندې اسلام کې داخلي دل نشته. تاسے پوچھوئی چاویلی دی چدایت منسوخ دے پایات تقی جہاد پایات کنو تکا اس چی جہاد آتن المانا زور شتکر. جواب تارے چی دا ضعیب قول دے چی دا منسوخ دے. منسوخ نہ دے، محکم دے. صحیح شو ذکر جہاد خود دے دا پارا نہ دے چی خلق پا زور پا اسلام کے داخل کا دے دا پارا دے. ذکر کوئی کافران او جزیه قبول کی چې موږ جزیه درکو، هغوی سره بیا جهاد شته نشته. نو جهاد خو دې دپاره نه چې خلک په اسلام کې په زور داخله کړي. جهاد خو د دې دپاره دی چې فساد ختم شي. فساد ختم شي. جهاد د فساد د ختمېدو دپاره دی. بس دا د جهاد مقصد. صحیح شو. دې دپاره خو نه دی چې خلک په زور چېرته نبي علیه السلام په زور څوک مسلمانان کړي دي. آیت د جهاد سره څه تعلق نشته چې جهاد کې په زور دی او د الله نه په زور کړي دا نه خبره نشته. لا اکراه فی الدین نه پیدا په معنا د نه هيسا. لا تکرهو فی الدین، څوک مو مجبور وای په دخول فی الدین. علی الدخول فی الدین، په دخول په دین کې. دا علی الدخول فی الدین د په اعتراض د پاره. اعتراض دار چې دین کې ولی زور نشته. ډېر خبرې په زور خلک کوي کني کوي. جوابدار نور خبرې خو د زور دي، خو دخول په دین د زور نه دی. دخول په دین د خپل خواخې د څوک مسلمانانی کې او کنه مسلمان. قد تبین الرشد من ذکر خلار او بدلار جدا د خلق خپل خواخه د درڅا ای ظهر بالآیات البینات. اخکار شوه ده فواضح دلائلو چه ان الایمان رشدون، ایمان رشد ده ہدایت ده کفر غین گمراہی ده. چا خواه ده نازل شوه داغ چا بارک چه داغ ده پارا بچیو ده انصارونا او غیر آده وکڑا ایکره هم چه ده مجبور کی پا اسلام بانی. اللہ وی فمن یکفر بالتاغوت، او چو چکو پرو کی پا تاغوت رشد پس لاج. تاغوت نمراد شیطان ده اویل اسنام یا بوتان وهو یطلق دا اطلاق پا مفرد و جمع دوار کی. تاغوت مفرد میں استعمالی گا و جمع پزے کی میں استعمالی کی. فعلوت وزن دے لکا جبروت و ملکوت. صحیح شو. تاغوت شیطان توی، بوتان توی.
مطلق خاص کافر ته وي کعب ابن اشرف د پاره طاغوت استعمال شوی او غرض دا دی چې طاغوت کل من یطغاکا هغه څوک چې تا سرکشه کوي هغه ته طاغوت وي یا هر هغه څوک چې د دین د لارې نه منحرف هغه ته طاغوت وي طاغوت د دین مقابله په نور او قوانین سره کوي هغه ټول طاغوت دی هغه ته قران کې دای مچپاره کې براشي طاغوت ورته ویل شوی د دین خلاف قانون سازی کوي بس هغه طاغوت هغه چرسو کی طاغوت و یوم بالله ایمان راوړي په الله فقد استمسک تمسک اشاره دی خبر ته کې استمسک کی سین د استفعال د طلب د پاره نه ده خصه د پاره د مبالغه د پاره خی منګول ققی کی بل اور وتلوس پا مضبوطه رسای اور وا رسای ته وی اوس کا مضبوطه بالعقد المحکم پاغ رسای مضبوطه دیکھ استعاره مصرحه ده د اسلام تشبیه د اور وتلوس کا سره ورکړه رسای سره اسلام مشبه شو رسای مشبه بی شو کلام کې مشبه بی ذکر دا مصرحی کا لازم در رسای سره وسقا کلکواله ده نه د تخیلیه شو او مناسب ور سره دا د لنفسام لها نه د ترشیحیه شو لنفسام لها لا انقطاع نشتا ایت والله سمیع اوریدن کې د لما یقال غصد پارا چې وی ویل کیږي والین دې بما پاغه یو پلو چکیږي الله ولی الذین آمنوا ناصر الذین الله د دوړو انجام ذکر کوي د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد انجام عنوان د آیت ده بیان عاقبت اصحاب الغی و اصحاب الرشد الله ولی الذین الله مددگار دای کسان دې چې ایمان راوړې دي او باسی من ظلمات د تیرونا د کفر نه ال نور نور د ایمان تا ها کسان چې کافران دي دوستان د دی طاغوت ته یخرجونهم د یوباسی د نور نا ظلمات تیرو تا اولئک اصحاب النار دا مرګری دور دی هم بیا خالدون دی کبب دی اور کې همیشئ الله ولی په معنا د ناصر سره مددگار دی الذين من يخرج من الظلمات د تیرو د کفر نا اشاره وکړه ظلمات نه د کفر ظلمات مراد الى النور ایمان تا والذین کفروا اولیاء الطاغوت ګوري اولیاء هم مبتدا د طاغوت خبر ده د خبر د جمع خبر واقع شکر ګوري د جمع په ځای واقع یخرجون کی ضمیر بیا طاغوت تراجه ده یخرجون او باسی د تواغید دوی من النور د نور نه ال ظلمات کفر تیرو تا د نور د ایمان نه او باسی تاسو په پوښتنه کنه شي په نور نه او باسی ظلمات او ظلمتونه دته اعتراض دی هغه دا دی چې یخرجونهم من النور الى الظلمات کافران د نور نه ظلمات ته او باسی دا خو لکه چې نور کې داخلي کړه نور کې خودي داخل نه دي نه اخراج خو متصور نه دي یخرجونهم څنګه وای تاسو په پوښتنه دو جواب کوي یو جوابدار چې یا خو مشاکلتن ذکر کړی دی یخرجهم سره مشاکلتن تاسو په پوښتنه او دیم جوابدار چې د نبی علی السلام د بعثت نه مخکې خو يهوديانو په نبی علی السلام ایمان وکړه چې نبی علی السلام راغی د مال او جاه د وجه نه ایمان نه راوړو ذکر الاخراج اما فی مقابله قوله یخرجهم من الظلمات او فی کل ما یابدغ چا باره کې ایمان په نبی راغلی قبل بعثته من اليهود ثم كفروا به به کفر کړي په نبی علیہ السلام اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون علم تر ودری واقعات ذکر کړي یو د ابراهیم علیہ السلام د نمرود سره د مقابله واقعا دیما او کل ذی مر علی قريه دا د عزیر علیہ السلام واقعا او دریم وإذ قال ابراهيم ربي اريني کې پدا ابراهيم عليه السلام واقعه د احیا بعد الموت درې واقعات دا درې واړه واقعات په مخ کې آیت مرتب دي مخ کې ګوري اصحاب الرشد او اصحاب الغی ذکر شو کړ اصحاب الرشد علامه صدا دا اصحاب الرشد علامه دا چاغی ته دلایل وای نو بس آرام شي دلایل منی خبر او پیاسر وت او دا اصحاب الغی علامه دا چې دلایل ورته وایا نو عمل به نه کوي
ناول د نمرود واقعه ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام سره چې اصحاب الغی و ابراهيم عليه السلام ته دلایل پیش کړو بیا هم قبول نکړ ایمان رانو او د عزیر علیه السلام د ابراهيم عليه السلام د دویمه واقعه چې د اصحاب الرشد وګوره دلایل ورته رالو قبول یې کړه خبره تاسو به پوښتنه کوئ دیکھیں د ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی مناظرہ د ابراہیم علیہ السلام دا نمرود سرا دایت عنوان دے بیانو ان المناظرہ من سنت الانبیاء مناظرہ دا پیغمبران سنت دے پیغمبران طریقہ دا باطل سرا مناظرہ کے تاسو به پوښتنه بیا سره مناظره چې پر پلیدر باندې دا بداو چټي خبري خیر دې پلیدین دی کوي کړه حدیث کې نه دی راغلی امین بلجار حدیث کې راغلی کنه دی راغلی دا حماقت دی دا مناظره احمق توپ دی او دې ته مناظره نه وای دا مجادله دی مجادله کنزلی پکې او دا چل دی او واخو نه پکې دا مناظره مناظره خو زعید امام بني پسره چې کړه پر پلیدین باندې واقعیا اوریدلې ده او ته یې تبارک تولې را پلیدین نه کې حدیث کې راغلی دی ابن عمر حدیث دی هغه ورته تولې کې حدیث کې راغلی دی ابن مسعود او زما حدیث سند دا څه هغه زما د حدیث سند دا څه ده بدا مناظره جګړې پکې نه ویني پکې لاس چولو نه پکې کنځلې نه پکې داو چې هغه د زې سړې درته وي چې خدای مغر کتا چې سمولیانې مونږ در پسې دواړو پسې نه کوو دې شرم نه دی قسم دې شرم خبرې همې درته وایي چې خدای مولیانو غر کدا تاسو ته جوړ کړي تاسو په پوه شئ که په نه شئ مناظر اسلام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغه بر چا سره مناظره کولی د هندوانو سره او د عیسایانو سره به دغه مناظره وي او د دهریانو سره به دغه مناظره وي دغه مناظره او امام ابو حنیفه به د چا سره مناظره وي هغه موریدلی د دهریانو سره دهریانو ته یا معتزله او ته د دلایل چې تاسو دي کتابونو د علم کلام کې اورې دي سره به زمونږ د عملیان کړه تو قسم کې ورسره کړه تم ورسره نشي په انټرنیټ کې خدا مناظري کوي کنه دا بحث مباحثي بل لري چې کافر انسان ته پوښتنه کوي ته کثرت ویل مونږه دومره وشر مول وای پاین او دهری او ته پوښتنه کول او بس هغه ته جوابونه نشو ورکولای هغه ته یو لګیا دی هغه بل عقلیات کې دي باندې خلک ډیر بیلاري سره پوهی کې چې دا دلایل صحیح دي او دا دلایل غلط نو ګورئ مناظره د باطل سره دا من سنت الانبیاء د آیت عنوان دی واقع تو ګورئ علم ترى تن ګوري للذي ها سړی تا حاج ابراهیم چې جګړه کړي وا د ابراهیم علی السلام سره پیر بی په بار د ربوبیت د رب د کې ان عطا الله الملک د دې د پارا چې الله د تبا چي ور کړي وا اس قال ابراهيم او پاو کی چویلی او ابراهيم عليه السلام ربي الذي زمار باغ ذات یوهی چې ژوند کول کوي او یمیت مړ کول کوي قال دې سړی ویلی نمرود انا وحي و امید زم ژوند کول کوم مړ کول کوم یو سړی مړ کو یو ژوند کو یو جیل نه پرې خو دو قال ابراهيم عليه السلام ورتویل فإن الله ياتي بالشمس من المشرق زما الله خوراتک نور د مشرق د طرفا تجر بپاتی بیا من المغرب راولا تا پدین ور سرا د مغرب نا پبوهیت الذی کفر حیران او سرګردان شو سړی چکو پر کړه جواب ته ورکشو والله لا يهدي القوم الظالمين الله سملاب نخیا قوم ته چکم ظالمانی ظالم قوم ته الله د حجت نخیری کا تاسو په پوښښ کړئ علم ترى الذي حاج جادل جګړه کړي ابراهيم عليه السلام سره بارکه ان عطا الله الملک دا ان عطا الله الملک ور مقول له دې دا حاج دا پاره د اعتراض دې مشهور اعتراض دا ځکه عبد الله دا اعتراض تک
ان عطا الله الملک دا مفعول له دی دا حاجه دا پارا او قاعده دا دا چې فاعل د مفعول له او فاعل د فعل معلل له به وي کنه او دلته فاعل د فعل معلل له حاجه خو نمرود دی کنه او فاعل د عطا الله الملک والله دی کنه ملک والله ور کړو او فاعل دا مفعول له او د فعل معلل له یو نش پوښتنه سرما خو زوتا چټی دي سره کو څه دي څه څومره څلور چټیان دی ولې نه شوي تاسو به جواب وکړئ چې دا مفعول له نه دی بلکې دا مجرور دی او حرف جر پکې حذف دی علم تر الحاج ابراهیم فی ربی لئن اتى الله الملک لئن اتى وذکا حروف جاره د ان نمخ کې قیاسی دي کنه قیاسن حذف کی بهم جواب دا دی چې نه لام پکې نه دی پټ ځه ان اتى الله الملک خدا هغه مصدر دی هغه مفعول له دی چې مصدر صریحی دا قاعده دا د پاره دا خو مصدر صریحی نه دی کنه مصدر تعویلی دی کنه دا قاعده د کم مصدر د پاره هغه مفعول له چې مصدر صریحی وي دا خو اسم صریحی نه دی اسم تعویلی دی کنه مطلب دا دی چې الله تعالی بادشاہي ورکړي او په کار خدا او چې دې شکر کړي دا کارونه ځکه کول چې الله تعالی بادشاہي ورکړي بس مطلب باندې ورسېده لکه سره ستانه پرمانی کې تور ته بس کې به کینو چې تما دا چې کړي دا مې در سره کړی بس مجبوری چې کې مطلب دا چې یعنی کول خو نو په کار خو چې کینو خنکه الله بادشاہي دا کړي په قاعده چې شکر وکړي اے حمله بطره بنعمت الله علی ذلک البطر باعث بد باندې مستی وا په نعمت د الله علی ذلک البطر په دې مستی علی ذلک المطر دا متعلق د تر حمله علی ذلک البطر باعث بد باندې دې مستی بطره بنعمت الله مستی وا په نعمت د الله په نعمت د الله مست نعمت د الله مست وهو نمروز هغه نمروز نومي الله نه ذکر کړي ذکر ډېر خامہ کولو نمروز ابن کنعان او د ابن الزنا وارامی اول هغه سره د چتاج په سری سه پزمکه کی جبر کړي د خدای توپ داوا یو کړ د ټول ازمکه بادشاہ سلور کسان د ټول ازمکه بادشاہانو دو مؤمن او دو کافرو مؤمنانو کې سليمان او ذوالقرنین او کافرانو کې نمرود او بخت نصر دي شو اس بدل دے دا حاج جانا حاج ابراہیم کلے ور سره محاجات کو اس قال ابراہیم لما قال لور کله چې ابراہیم علیہ السلام تل من ربک الذی تدعون الی چې تم ګور تر بل رب دې سوک ابراہیم علیہ السلام ته ربی الذی زمارا باغ ذات یحیی و یمیت یخلق الحیات والموت حیات و موت را پیدا کئ پہلا اجساد په جسدونو کې اخراج د روح او ادخال د روح کوي په جسد قال دو ویری انا هو دو ویری انا احیی و امید زم دا کار کو قال دو ویری انا احیی و امید هو روي اشاره وکړه چې قال کې ضمیر چاته راځي د نمرود ته دا قول شو انا احیی و امید دای مقوله شو زم مړ کول او جدي کول شم په قتل سره عفو سره انه دري سړینا ودعا برجلین فقتل احدهما وترك الاخر بل پرې خود فلما راه غبی ارکل چنو ابراهیم علیہ السلام دی ولید چې دی خو غبی دی ځکه د موت او د حیات تعریف نه پیژني موت خو اخراج روح ته وي او حیات ادخال روح ته وي اخراج تا خو سره مړک اخراج روح خو دې نه دی کړي اخراج روح خو دې الله کړي دی سره دې پرې خود او ادخال روح خو دې پکې نه دی کړي ادخال روح خو پکې مخ کې وکړ بوشي تعریف پر پیژنه قال ابراهيم ویل مستقلا الى حجه منتقل چې حجت ته اوضح د دې حجت فإن الله ياتي بشدت انتقال وې د علم مناظرې په اصول کې انتقال یوې خبرې پورې باندې ټینګيږي چې هغه جواب درنه قبل اطلاع سزا راګيره قبل اطلاع سے انتقال
فإن الله يأتي بالشمس یقینا اللہ را تک کئی پنوار سرا من المشرق دا مشرقنا انتقال پیچا نہیں کنی پیچا انتقال دا من چیز توی چی دا مطلق رپل یدیر تک رپل یدیر مطلق دا بطور تا دا چی ندر زی دا ورطا مکا و ببل طرف تلار چلتے زد مطلق شی مطلق فرق راتا بیان کا بس خبر اخلاص تاو گٹلو ما بیالا هغه چې هغه یم بیا کاغذ باندې لیکلی هغه له خدا خبرې نه ورځي هغه د کاغذ نه کوي او بل منګل نه راځي زمنګ مليانو لای جواب نشي ورکول انتقال او قبل طرف ته لاړ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها تارا تک وکته په دې باندې د مغرب نه کوشش کوي د دې چیز نه ځان وساتي ګورئ کزانه نه مدرسین ملایان جوړوي خو دینه نور چې څه کوي نو زما در باندې څه صحیح ده چې نه راځه کوي تاسو خپل تبلیغ کې ځای او کار څه کوي کال لګوي بیا تبلیغ کې ګرځي تاسو خپل خواخال که درس او تدریس سره په شوقي کړه درس او تدریس نه خشه شته چرته بلوچستان ملایته قسم کته شته تعلق او درس کوم ځای دی فبهت الذي كفر تحير ودهش متحير شو ودهش سرگردان و حیران تحير و دهش کی دی تیسا چه بهت خو بوزن د مجهولی صيغه ده خدا معلومه ګوره تاسو به پوښتنه د معلومه صيغه ها فبهت الذي كفر حیران کړې شو نو حیران شو هغه سړی چې کو پرې کړی دی عبد الله په دې خبره پوښ خو ته خو ته د زوري په وزن ښکاری خو ماجی مجوله نه دا ګوري ماجی معلومات والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کیا قوم ته چې کم ظالمان دي بالکل په کو پر سره ظلم کړي په ځان باندې په کو پر سره الله ان برابر الى محجت الاحتجاج لار د احتجاج تا محجه لار پراخ لار د احتجاج ته نه برابرۍ چې د دلیل لار وروخه بس درود شریف وای اللهم صل علی محمد